او قسم درته کو خرم چې دروغجن بنشم چې پټکی نه یې پټکی استاد عطا الله شاه بخاری ته پیژنې تاسو د عطا الله شاه بخاری شان څه پیژنئ تاسو داغه کردار څه پیژنئ کله اوس درکې را پاسم یو ها اوس درکې یو را پاسم چې ته په روپۍ کې یو ټیډي پیسې پېښه ایسے ګوګوان یې دا کیسه خانه چې دا هغه جوړ په لګېدلې کې بلای اګدې ته لګي شاهین بازار دام شاهین بازار په پیسو اور دې ته خدای نه لګي او شاهین بازار دې رشته ورته راوځي چکر مکر لا دلته چې څوک لګي هغه تم کې نه خبرې مپره و کوئی پټکی نه او نه پوهېږي او نه زما دا یقین شته چې ما 50 کاله په دې سټیج باندې تقریرونه کړي 50 کاله په 50 کاله کې مې یو نیم کس نه دی پوه کړی بل مدني په دې پوه دی چې غټ ډیر شو خخېټه وکړه او خسرت دا پوه نور پوه مې نه کتا سے پوه دی اول تما تدا ہوایا چې نن جلسه د شاهان ہوئے د شاهان دا بجلی بمړي دا بمړي او چنن شد جلسه ده درویشانو ده غریبانو لچرتا پزیم نشته چې فکینی ټول پزمکه نه شاهانو جلسه چې وی صوفه سیتونه پکې لګېدلي بس نه ایو ته مې مال تصویر مې لیدو په اخبار کې تاسو نه مالدا سے ناسته بده اله منم چې د صدر بش په مخ کې داسې دي د بش په مخ کې داسې کېنی نو بیا به وایم چې واقعي تلان دینا پورا پلان تاسو خیال را نو ما ته وایي چې سنسیت راته وکړه او کندلې راته مه کوه ملکه په قدر په قیمت برله اسمانې که په قدر په قیمت برله اسمانې خود بینی مکړه د خاورو بندیوانې کنن اسمانې او دې قصه خانه کې تاسو ګورئ دا د ښار مالدار خلک دي او ورپسې دندونه چې روانه دندونه داسي او دې خلکو ته ښایي چې دا وګورئ کنه څنګه چوبرانه ساتلې ده کم پکاري چې درته پیش کما ای ځن طلاق اے بے غیرت قوم ان لوگوں کو آپ عطا اللہ شاہ بخاری کا نام لے ان لوگوں جن کے عورتوں کا تماشا کرے جن کے بچوں کا تماشا کرے جن کے لڑکیوں کا تماشا کرے جن کا اپنا تماشا کرے تو اللہ شاہ بخاری اللہ ہم نے 7 گھنٹے ان کی تقریریں سنی
वो जैसे तकरीर को माल गुमांडई की दफ्तारी से जुमात ला जोड़ न चमन बदलता 10 बजे दशके तकरीर शुरू कि तकरीर शुरू को कि दशके 2 बजे हुई खल को लखोब वरा दुनिया लखुना खलक पर तनाव नुद्दा तो शेर हुए कि हुई किसके नगमरेजी वो बिलाल की अदा से हुई किसकी नगमरेजी वो बिलाल की अदा से कि जमाना गूंजता है अब तक उसी अदा से जरा ठहर जा मुअज्जिन मेरा दिल लड़ रहा है जरा ठहर जा मुअज्जिन मेरा दिल लड़ रहा है कि काबा न गिर न जाए तेरी मस्ती अज़ां से दा दो शेर हुई तो खुदा कसम ताबेल के आसमान रहो पड़ते दस दे खल को ना हो सहर अजान और सदवी पे जुमा थी ना मुला मा सरनास तो मुला अब्दुल्ला दे दो बखी मां और चिंता मुला ले वने शो जजान हो पहले सहर शो करना 5 बजे से लसुना तर 5 बजो वो डेढ़ 10 से लगे तब वेल से मरे कुरान बेकवी पर खुदा कसम ताबवे च उस नाजिरी की लगे दा मौलाना मिर्शा साहब या कतुत वाला दा दागा अल्फाज चातौल्ला शाह बुखारी जिस वक्त कुरान पढ़ता आया तो इंज महसूस होता है कि वो नाजिल होता है दागा अल्फाज दा तौल्ला शाह बुखारी पढ़ा मंदान उन्होंने दी तो कब्र के मले को दे तो पोसो को वेलमन रब्बो का वेलमन रब्बो का वेल जुका खोले तो रब रबते यो कप मड़ई बनी वो दे मां दागज दा सदर से वो मुमंदे ता सो ख्याल रहा नमन दा गई खबर न कोई दो खबर इधर तको غور وور دعا یو خبر دادا چې صاحب متقی او خدای ته نږدې په کوم عمل جوړي مونږ اوس متقی چاته وایو چې منځونه ډېر کړي منز چکی منز سره یو ځای چې منز کړي کله به راشي پیسو کله یاد لماذا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے لماذا تیرا سیاپا کرن روزہ تے نورو حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو دا منزون رستا ویرو او دا روزہ دے ډېر پتا ہو جائے تا درو جماعت په ټیم کې دا احساس کړی دی چې د جماعت کې طالبان دي اسنه چې رو جماعت یې نه چرته بېمانه وی چاوي دي हर सड़े च मकाम गोरे अचार दे चटनी दो पिकौड़ी दियो पनीर दे फलाने दे डिंगड़े दे और तो गरीब तपोस जान दे कयो गरीब कयो महलक दस्ते उगे स्पचे रकड़ा अल्लाह बतौल महला पे जहन्नम के दश अमली तौर मुमता इस्लाम खुद ले दे कुरान और हदीस
د قرآن نقشه رسول الله صلی الله علیه وسلم وا او د حدیث نقشه صحابه کرام عملی تو نن د حضرت عمر او د ابو بکر نامه مونږه په کومه خلیا او د عثمان نامه مونږ په کومه خلالو او د حضرت علی نامه مونږه په کومه خلیا او د بیبي عائشه او د بیبي فاطمه نامه په کومه خلیا لې بیبي عائشه ته ګوره او زمون خزو ته ګوره بیبي فاطمه ته ګوره او زمون خزو ته ګوره حضرت عثمان ته ګوره او زمون د زمانه مالدارو ته ګوره وره کبیا جلسه رالو یو خدا کرسای زپه زړه نیوزي چې دلته ډانې دي نشته کې دې اچھی کرسی ته پیدا کړنه ظالم کرسای دره 14 اگست جلسه چوي دې زینبم لالی باغ جوړ کړي ٹھیک ده کنه حکومت نه د حکومت مال د نوم انسان په پاکستان کې شریک دی د نوم انسان حکومت کا چرخ خوري زور سره شریک دی حکومت کا پراٹھا خوری زور سره شریک ہے حکومت کا کیک خوری زور سره شریک ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن د شاهانو په کور کې چې بجلی لاړ شي نو اټومیټک څه شي شروع شي جنریټر اټومیټک ولی اسنه چې صاحب باندې چرته خلا راځي دغه صاحب کې به دومره بازو منډي په قبر کې چې ته به تماشا وکې ته پوښوي ارمان دے چې غریبان میں در تخودے شوے په قبرونو کې او مالدار میں در تخودے شوے که زما حکومت چرته راځي نو کراغه د اجری بس پړما درته به د غریب خبرم خیم او د سرمایدار قبر بم درته خیم ما د غریبانو قبرونه لیدلي دي او د سرمایدارو من لیدلي دي پیشوے درویشان وہ ہمارا خلق زیارت کا پسل مر گا ہمارا خلق زیارت کا پسل مر گا کہ بازار بھی پہ مزار د درویشان د جنت د باغ گلو نہ بدہیر شی د جنت د باغ گلو نہ بدہیر شی کدی ولیدو گلزار د درویشانو درویشانو نو دا درته وایم چې خسره په تشی کیږي مونږ به خکیږو کله ځکه نیما دا درته وایم چې ټول مليان خدي خو مونږ نه خدي د الله د دین څوکیداران قران تر اوسه پورې دا الاسلام نواله تر ورناسه پورې باقی ساتل کینه اوسه پورې با د يهودو او نصاراو قران کې اندازه تحریف کړي وي لکه په تورات انجیل زبور کې چکړي دا طالبان دا د خدای د قران څوکیداران طالبان ته چړی مڼي دا څه شی دی دا پتلونې چټه اوس ټیک پتلونو ناچولي کړي کوي دا سمباټای په کې بوټه راوتی دا
खजम उस पतलून स्टाइल पर तुक छोड़ो, पतलून स्टाइल دا اوسنی پتلونونه ګوره دا ټیټ یو غونډس کوي ته یو بل طرف دی. طالبان چې داسې جامې اغوستي او یو سړي زباله کمیس داسې کو ماته دومره عرض کمیس مال دې نه عرض ګرځولی نه شم کمزوری مه کړي دې نه به مې مرګ شو. دا خو خوند کوي چې تاسو د رسول الله لنګ لیدلی تاسو د هغه کمیس لیدلی لنګ یې زوړ اوس لیدلی چا والا لنګ راوړو نه دی چې راوړو نو هغه وتړلو یو صحابي ورته وایي جي دا لنګ ما ته راکړي کور ته لاړو بیا یې لنګ پرانیستو زوړ یې وتړلو هغه نوی راوړو هغه ته یې ورکړه. صحابه ورته په غوسه شو چې د حضور علیه السلام لنګ زوړ وته چې واغستو دا نه وی ورته ویل والله ته دې له مې اغستی دی چې زه یې واغوندم دا زما د محبوب بدن پورې لګېدلی دی وصیت به مې دی چې زه مړ شم او دا زما کفن شي. دا مې دې لاغست دا زما کفن لکه د محبوب بدن پورې لګېدلی. هیڅ څه ته وایي عزیرګل میاں صاحب وفات ہو اسیر مالٹا انگریزانوں په زمانہ کې شیخ الهند سره په مالټا کې قید ہو هغه چې وفات نه په ادیره باندې یو مولانا صاحب دې هغه دو واسکټونه راوویسته واسکټ زمون واسکټونه خو دغه یې که نه ده انکې کپڑا کې اچھا یو د سپینې خامتاو یو د سرې خامتاو نو مولانا صاحب ته مې ویل دا څه شی دی ویل دا د شیخ الهند صاحب واسکټونه دي د شیخ الهند د ہندوستان په پارلیمنٹ کې میں یہ ہندونا تپوس وکړو یہ تو شیخ الہند کا سیمینار ہے آپ یہاں کیا کرتے ہیں نماتا وہی داسی کہی کہ ہم جو آزاد ہیں نا یہ شیخ الہند کی برکت ہم جو آزاد ہیں نن ہندوستان سے آزاد دے نہ وہ داد شیخ الہند برکت کہ آغاز د پیرنګي د وستو د هندستان نه دا شیخ الهند کړي ورسره مرګریو مولانا مدنی مولانا ابوالکلام آزاد مفتی کفایت الله میاں عزیرګل د ترمزو اجي صاحب د سپایان مفتی عبدالرحیم پپلزئی دا د شیخ الهند مرګره دې دې چې کتلې وې اجامې دې د ځوانو نه وي دا څه بغرزې دو چاوري مالدار مخالکو متعلق عمره تلا بیا حج تلا یو ځل حج فرض دی په ژوند کې یو ځل او داغینا سیوا بیا د حج پیسې چې در سره رالی سل زره ځل حجونو لتلل داغینا هغه پیسې په غریبو تقسیمول زیات ثواب توبه کیسو داسې ښه سړی به څوک جوړ شي هغه 600 روپۍ هغه بوډۍ له ورکړي وایي زه حج ته روان وم خو د حج نه ماته دا شی بهتر ښکاره کہ دل بدستا ور کے حج اکبر 100,000 کعبہ یک دل بہتر پیسے بوډۍ له ورکړي او دی چې راځي لوړې ورته دعا وکړه چې واجب صاحبان
چې څه وخت مړ کېږي الله پاک دې په دغه وخت کې د ایمان دولت نصیب کا تاسو موږ سره لوی دي کیو ا دویمه لوري ورته وي واجی صاحب ته چې څه وخت مړ کېږي الله دې په قبر کې داسې سوال جواب خپل کرا ولا چې د قبر د گرفت نه کې ځان خلاص کې ادرېما ورته څه چې واجی صاحب اسرافیل علیہ السلام چې بشپېلې کې بوکېو کی په دغه ورځ دې الله تعالی پیغمبرانو په ټولي کې شمار کی څلورم ورته دیواجی صاحب الله ته چې پیښې او دا مونږ سره د کوم نیکی وکړه نو الله دې به پرسانه جنت ته بوزا څلورو جنکو ورته دا دعا ډېر اجانو سره اتلیو مرګریو کنه چې زوبه یو ځای حج ته وداجو اجان چراله سره چې دته وایي چې لکه مینا کې دا چلو عرفات کې دا چلو ا مکه کې چې لانه خب دی ورته چې زه خو نه يم تللی حج ته اجان ورته وایي چې څنګه دی دروغ وایي ا مکه کې مونږ سره وې مدینه کې مونږ سره یو ځای رسول الله تعالی علیه درود دی وی عرفات کې را سره وې مینا کې را سره وې مزدلفه کې را سره وې او څه چې ځای ته نه تللی ټول ورځ په دې جګړه تیر د شپې خوب ګوري چې خوب ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې راکړه ټول ورځ په جګړه ولا تیر کړ و یا رسول الله حج ته نه تللی او دې ویلې چې تم پلاني دې چې کتلې تم پلاني رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دې رښتیا وایي کنه په کوم وخت کې تا هغه 600 روپۍ هغه وګو تا ورکړه په مغه وخت الله ستا په شکل یو ملائکه پیدا کړه په مغه وخت ستا په شکل ملائکه پیدا شو هغه ملائکه به هر کال حج کوي او ثواب به الله تعالی لیکي سره سدي خسړې کی چې د چا دړ کې دا درس چې د چا دړ کې نو ماما په منځونو باندې منځان له سره شه کې به ستاپلار بهم کوي او نه په احتیاط اتیتو باندې پدې نه اجی می مزګزار می تسبیح ماره ارس کې او یو سړی ګوره چوګې پروت روټه ورکره نشتا بچي وګي دي روټه ورکره نشتا او ته لپتی او پروپتی او تاغیل یو توڑا وڑو آنو غصتا پیبانی ودا بو بخلی دا سڑے بو بخلی من بو بخلی نو دی وجنا خسڑے کزان جوڑول غواړي ځان داسې کوي خزه کزان خزه کوي خزه اوس خو په پاکستان کې دا چل دی کنه اوس دام رسو او داسې